عزیزانو او عزتمنو مسلمانانو، دا کائنات او پدې کې چې په کوم یو مخلوق باندې ستاسو نظر پروزي او یا ستاسو د نظر نه پټ دي، هر یو شی دا الله جل شانه په یاد کې او دا الله په ذکر کې لګیا دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. هر یو څیز دا الله جل شانه تسبیح او دا الله پاکی بیانی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِنَّ فِي يَدِهِ إِلَّا يُسَبِّحُ او الا دا استثناء دا پارا دا. هر یو څیز دا الله په تسبیح کې لګیا دی. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو دا غي په تسبیح باندې او دا غي په ثنا صفت باندې پوهیږئ نه، تاسو نه محسوسوئ. زمونږ دا حواس ظاهره او حواس خمسه دا ادراک د بعضې اشیاء کوي، د بعضې نه کوي. نو په کائناتو کې چې کوم یو څیز تاسو ته ښکاري دا د الله جل شانه په ذکر کې او د هغه په تسبیح کې لګیا دي او مونږ به باندې پوهیږو نه. کل قد علم صلاته و تسبیحه، هر یو شی هغه خپل لمونځ پیژني چې زه به د الله بندګي او د الله جل شانه طاعت او دا فرمان وړل به زه څنګه کوم، و تسبیحه او دا الله جل شانه تسبیح به زه څنګه بیانوم. هر یو شی که هغه جاندار دی که هغه بیجان دی، دا د الله جل شانه ته د عبادت او د هغه د بندګۍ او د هغه د تسبیح طریقه پیژني. الله پاک ورته الهام کړي د هغه څه کوي، موږ پې نه پوهېږو. زما عزتمنو د هر یو څیز روح وي چې هغه روح په ده کې وي نو د ده نه فواید او منافع حاصلیږي، او چې روح دې کله ووته نو بیا اسم نه حاصلیږي. په هر یو څیز کې یو روح دی. حیوان، ګډه او بیزه، غوا او میخه، په هغې کې روح وي نو فیدې ته حاصلیږي، پیم کوي او بچیم راړي، یویم پې کولی شي، بارم پې وړی شي. او چې کله تی روح ووتو نو که څه به کړي دي وي خو وخت یې په کار راله او بس، او که څه به کړي دي نه وي مرداره شوه نو بیا یې هېڅ په کار نشي راوستی، ختم. اوبه چې په سیند کې بهیږي یا لوی تالاب کې پرتې دي، د دې خپل روح دی چې هغه روح پکې وي نو دا د څکلو قابل دي او دسم پې کولی شي، لامبل هم شي پې باندې. او چې کله تی هغه روح ووته اوبه مړې شوې، بدبویې شوې، نجس شوې، څښا شوې، نو بیا یې نشي څکلی. او چې کله نجس شوي نو بیا یې په استعمال نشي راوتی، د اودس لپاره هم د غسل لپاره هم. چې کوم یو شی چې د هغې نه خپل مقاصد په کوم یو کیفیت او شان کې ادا کېږي نو دا د هغې دنیوي روح دی، او چې کله هغه مقاصد او منافع فوت شي نو دا بیا مړ شي. تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله جل شانه کافر او مشرکینو ته د امواتو سره او د موتا سره ذکر کړي دي هغوی، او د هغوی دغه اعضا چې هغوی پې اورېدل کوي او هغوی پې باندې ویل کوي او هغوی پې باندې لیدل کوي، دغه نسبت یې ورته کړی دی او ګونګیان او ړانده او کاڼه یې ورته ویلي دي. ولې؟ د کوم مقصد دپاره چې الله جل شانو انسان پیدا کړو چې هغه مقصد د ده نه حاصلیږي نو بیا دا مړ دی. او قومونه په حیثیت د قوم چې د پیغمبر خبرې نه ده منلي او په صراط مستقیم تګ نه دی کړی نو هغه مړه دي او هغوی په مړو سره یادېږي. نو زما عزتمنو د هر یو څیز روح دی. دا کائنات، دا ځمکې، آسمانونه، نور او سپوږمۍ، نباتات او جمادات او حیوانات، ونې او بوټي، دریابونه او سیندونه، دا څومره اشیا چې تاسو وینئ نو د دې ټول کائناتو روح د الله جل شانه یاد
دا الله ذکر او دا هغه بندگی ده. دا په خپلم کوي او انسان هم دا الله په بندګۍ کې لګیا وي نو دا کائنات ټول آباد دي او چې کله ترنه دا روح ووتو نو بیا به دا کائنات ختم شي. دا ځمکه به نه وي، بیا دا اسمان به نه وي، دا نور او سپوږمۍ به نه وي. حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله. تر هغې پورې به قیامت نه قایمیږي تر څو پورې چې په ځمکه کې الله الله ویلو والا څوک وي. دا د کائنات روح دی او تاسو په احادیثو کې ویلی دي یا به ووایئ چې کله په مخ د ځمکه باندې د الله جل شانه نوم اغشتو والا څوک پاتې نه شو، قیامت به په داسې خلکو باندې راځي چې هغه به سره کافري، په هغې کې به مسلمان یوم ني، په الله باندې به ایمان راوړونکي یوم ني. داسې خلکو باندې به قیامت راځي. مسلمان او مؤمن دا به د قیامت د راتلو نه مخکې الله جل شانه اغشتی دی به قیامت ته نه پاتې کېږي. قیامت به په هغه خلکو باندې راځي چې د هغوی به الله جل شانه بلکل هیري، هغوی به په غفلت کې پراتی، کفر و شرک به مبتلای او هغوی کې به د دنیا معصیات او ګناهونه او خرابۍ ټولې پرتې وي، په هغوی به قیامت راځي. نو د کائنات روح د الله جل شانه یاد، د الله پاک ذکر او د هغه بندگی ده. دغسې زما عزتمندو چې کله د انسان د الله جل شانه بندگی او د هغه یاد او د هغه ذکر کوي نو دیم ژوندی دی د الله په نږدې، او که دا پکې نه وي نو بیا مړ دی. د ذکر یو معنا خو عام ده، هغې کې مزم داخل دی، روجم پکې داخل ده، د بندګۍ چې څومره احکام دي هغه ټول پکې داخل دي. یو د ذکر معنا خاص ده، اصطلاح د شرع کې ذکر د الله جل شانه تحلیل، تسبیح، تقدیس، تحمید، د الله حمد بیانول، د الله پاکی بیانول، د الله پاک لویی بیانول، لا اله الا الله ویل په اصطلاح کې ذکر دی ته وایي. ځکه چې څومره محدثین دي هغوی چې کوم ځای کې باب د ذکر قایم کړی دی، کتاب الادعیه او الاذکار، نو په هغې کې دغه لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، دغه احادیث او روایت تاسو یې وګورئ. د قرآن کریم په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي چې کوم ستاسو په وړاندې ما ولستو ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کوم سړی چې هغه ژوند تیری عن ذکر الرحمن، عن د اعراض دپاره راځي او د مخ ګرځولی وي د الله جل شانه د یاد نه، د رحمان د یاد نه. ژوند تیری خو داسې تیری چې د الله یاد پکې ني، د رحمان ذکر پکې نه وي، په دې شان باندې د ژوند تیری نقید له شیطانا فهو له قرین، په ده باندې موږ مسلط کو یو شیطان، فهو له قرین، دا شیطان بیا د ده ملګری. کله چې انسان د الله جل شانه یاد کې لګیا وي، د قرآن پاک تلاوت کوي او څه نه څه دی وایي، نو شیطان ته په دې سړي باندې حمله کول دا ډېره زیاته ګرانه وي او د ده ګمراه کول دا ډېر زیات ګران وي. او چې کله دی ذکر کوي دغه وخت کې ترنه شیطان په شا شي، او چې کله د الله جل شانه یاد پرېږدي نو دغه وخت کې دا شیطان بیا راشي، بیا په ده باندې حملې کوي. ګناهونو کې او په معصیاتو کې سړی اله مبتلا کېږي په اسانه سره، چې کله دی بالکل په غفلت کې پروزي، او چې کله دی څه نه څه د الله جل شانه په یاد کې لګیا وي نو د ګناه نه بچ کېدل ورته ډېر آسان وي. نفس خو ورسره شته، شیطان پې باندې حمله نشي کولی. یحیی علیه السلام زمانه ده، الله جل شانه ورته د یو څو احکامو امر کړی چې دا په خپل هم په ځان کې راوله، پیغمبر دی د الله پاک، او ستا د قوم تم دا حکم وکړه چې دی هم په دې باندې عمل شروع کړي، بني اسرائیلو ته. ترمذي شریف کې دا روایت دی. عیسی علیہ السلام هم دغه وخت کې موجود دی. دا حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. عیسی علیہ السلام ورته وایي چې تا ته الله جل شانه د کوم خبرو امر کړو نو یا تو وایه که ته نه وې ګنې زه ویم. یحیی علیہ السلام ورته وایي چې نه زه ویم، که چېرې ما بیان نه کړل نو الله جل شانه چې کوم ما ته منصب حواله کړی دی په هغې کې به فرق راشي او الله پاک زما نه ناراض نشي.
بنی اسرائیل راغونډ کړل په بیت المقدس کې په جماعت کې. جماعت ټول ډک شو د هغوی نه، ځای په ځای کېناستل. بیا ورته یحیی علیه السلام خبرې بیان کړې. 5 خبرې وې، د مزد ذکر و په هغې کې، د روجې ذکر و په هغې کې، د صدقې ذکر و په هغې کې، د جهاد ذکر و په هغې کې، او یو د الله جل شانه ذکر د دې تذکره وکړه. دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي او د یحیی علیه السلام د خولې الفاظ دي. یحیی علیه السلام خپل قوم ته وایي چې کوم سړی ذاکر وي د الله جل شانه ذکر کې لګیا وي، د هغه مثال داسې دی لکه یو سړی دی په هغه پسې دشمن لګېدلی دی او دشمن یې نه پرېږدي، ورپسې لګېدلی دی، دی ته نه مخکې روان دی، هغه ورپسې دی او قریب دی چې دشمن د ته راورسېږي په ده باندې حمله وکړي او دی ختم کړي. ناڅاپه یو قلا راله، د هغې قلا په دروازه کې دغه سړی ننوتو او ځان پسې وربند کو. مضبوطه قلا ده هغه، غټ غټ دیوالونه دي، حصن حسین. د هغې ورې ځان پسې بند کو. په دې قلا کې دا سړی د هغې دشمن نه محفوظ شو. دشمن نه په دیوال راوړی دی شي نه په ور راتلی شي، دروازې بنده کړي او د قلا دیوال دی په هغې راوړی دی شي نه، دې ته نه بچ شو، محفوظ پاتې شو د دشمن د شر نه. بیا یو فرمایل چې دا مثال د هغه سړي دی چې کوم د الله ذکر کې لګیا وي. ذاکر سړی د شیطان د حملې نه او د شیطان د اضلال نه او د شیطان د اغوا نه او د شیطان د وسوسو نه داسې بچ وي لکه څنګه چې دا سړی په دې حصن حسین کې په مضبوطه قلا کې د دشمن د گزار نه ځان بچ کو. عرض مې دا کولو معززو چې د الله جل شانه یاد او د هغه ذکر دې سره په طاعاتو کولو کې سړي ته اساني او یسر او سهولت وي او د معصیات او د ګناهونو نه بچ کېدو کې په دې سره سهولت پیدا کېږي. یو سړی د ګناه نه ځان بچ کوي نو یو د توبه وباسي او بل د همت په ځان کې پیدا کړي او د هغې نه د پاتې کېدو هغه د پرېښودو د ترکولو کوشش دې وکړي. یو د الله جل شانه استغفار وایي او توبه، او دې سره سره د الله جل شانه ذکر کوي چې دې په طاعت کې لګیا شي. ان البر یهدي الی الجنه. نیکی داسې شی دی چې دا بیا سړی جنت ته راکاږي، داسې اعمال ته صادروي چې بیا به هغه ته د جنت مستحق ګرځوي. او فجور داسې شی دی تهدي الی النار چې هغه سړی مزید جهنم ته، نور جهنم ته یې بیایي. یو ګناه چې دی وکړه په هغې پسې به بیا شیطان دوکه کې بله ګناه به دنه وکړي، بیا بله بیا بله. لومبی د ځان بچ ساتلی او چې کله د یو ګناه وکړه قصدن نو بیا به هغې پسې د ګناهونو یو قطار ولګي. نو د الله جل شانه ذکر د هغې مختلفې طریقې دي. په زړه کې د الله جل شانه یاد او ذکر، په ژبه باندې د الله جل شانه یاد او ذکر. بهترینه طریقه دا ده چې د سړي په زړه کې هم د الله پاک یاد وي او په ژبه باندې هم وي، دواړه علما وایي. او بیا دې پسې ذکر قلبي د زړه ذکر دی، او بیا هغې پسې چې کوم دی نو په ژبه باندې دی کم از کم د هغې هم فایده شته. نو دا کوم طالبانو ته دا عرض کوم چې کوم ادعیه او دعاګانې، مأثور دعاګانې دي، بعضې خلکو خو ذکر یو رسم ګرځولی دی او هغوی په جدا انداز باندې کوي، خو چې کوم ادعیه معصوره دي نور ذکر نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دعاګانې دي او منقول تسبیحات دي مسنون. کم از کم دا د اوس ځینې شروع کوي تاسو مونځ پسې او سحر د خوب نه د پاسېدو په وخت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سازکار او دعاګانې کولې. د شپې چې به پاسېدو بیا به یې سوې او د شپه چې به راغله نو بیا به یې سوې، د کور نه چې و بهر وتو نو بیا به یې سوې، او چې کور ته به دننه کېدو نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه دعا وې. جماعت ته چې به راتلو نو بیا به یې سوې، د جماعت نه چې و بهر وتو بیا به یې سوې، قضای حاجت ته چې به تلو نو بیا به یې سوې، او هلته نه چې بهر راوتل نو امت ته څه تعلیم کړی دی. دا ټولې دعاګانې دي منقول. د دې خو یو فایده دا ده چې په دې کې دعا ده د الله جل شانه نه، او کله چې انسان د الله پاک سره نه دعا غواړي نو الله جل شانه خو دعا په وس سره د انسان رد کېږي نه، الله پاک هغه ورکوي. دویمه دا چې د الله پاک سره یو قسم ته تعلق دی او د الله جل شانه سره تعلق دا مضبوط شی دی او د هر شر نه حفاظت دی. او دریمه دا چې د الله جل شانه یاد او ذکر هم دی، د کوم نه چې د قرآن پاک آیتونو کې ذکر راغلی دی ډېر، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ولذکر الله اکبر، د الله پاک ذکر ډېر لوی شی دی، ځکه چې دا اصل د عباداتو د انسان د اعمالو همدغه روح دی.
نو کم از کم دغه ادعیا او دغه مسنون اسکار طالبان دا یاد کوي او دا وایي. الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی یقیناً کامیاب دے هغه کس چې چا د خپل نفس تزکیه وکړه او دای مانچ کو صفائی کو. زما عزتمند دا نفس د انسان دا سړی گناہ طرف تا او شر طرف تا او بدی طرف تا مائل کئی او پا دی بانی تیاری چه دی گناہ ہوگی. دا پا طبیعت کے خواہشات نفسانی خواہشات او معصیات د دې خواهش او د دې غوښتنه ډیره زیاته ده او چې څومره د نفس مطالبه او د نفس خواهشات ته پوره کې دومره د نفس د انسان سربیږي او غټیږي او چې څومره د سربیږي او غټیږي نو لکه د څاروي په شان بیا د سړي د گرفت نه او دا هغه د نیونه بیا دی آزاد شي د هغه په باندې بیا واک نه وي اختیار په باندې نه وي کنټرول په نه وي بیا په باندې وس نه برکېږي. بیا دغه وخت کې دغه نفس سړی د جهنم خشاک جوړی او دوزخ ته بیایي او بیا دغه نفس په سړي باندې واکمني کوي او حکم پې چلی او د بیا اختیارمند د نفس د ځان د اعضاو د اندامونو د نفس شي. او زما عزتمند چې څومره انسان د خپل نفس کمزورې ساتي او ټپې ساتي دومره په باندې بیا د سړی په خپله بروي په نفس باندې او دومره بیا په نفس کې خواهشات نه راپورته کېږي او دومره سړی د ګناه نه او د معصیاتو نه بیا بچ کېږي چې څومره نفس د مغلوب وي دی پې زورور وي نفس پې باندې کمزوری وي دومره د ګناه نه بچ کېدل بیا آسان او ګناه داسې شی دی چې دا انسان جهنم ته بیایي او د ګناه نه بچ کېدل او نیکۍ اختیارول داسې څیز دی چې انسان جنت ته بیایي. نو نتیجه یې دا راووته چې څومره سړی خپل نفس سربی او تیاری او غټی دومره دی جهنم ته نږدې کېږي او جهنم ته د نږدې کېدو اسباب ډېری او د جنت نه لرې کېږي او چې څومره سړی د نفس تزکیه کوي او دا کمزوری کوي او دته واګې اچوي او په خپل تصرف کې ساتي او دی په باندې غالب وي نفس مغلوب وي نو دومره بیا انسان د جهنم نه لرې کېږي او جنت ته نږدې کېږي. دا د نفس د تزکیې مختلف صورتونه دي. یو دا ده چې په انسان کې تواضع وي چې کله په سړي کې تکبر راله دومره د نفس غټېږي او چې کله پکې تواضع راله عاجزي نو دومره نفس مغلوبه کېږي او کمزوری کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تے من تواضع لله رفعه الله چا چې دا الله د پاره تواضع اختیار کا او عاجزی وکا نو الله جل شانه دا کس پورته کوي بیا دې سړی ته په نفس غلبه حاصلوي او الله پاک دغه کس بیا معزز او مکرم او محترم ګرځي. او چې کله انسان تکبر کو نو تکبر سره سړی جنت تم نه داخلیږي
او د الله جل شانه په نږدې باندې دغه کس مبغوض وي. د شیطان تفصیلي واقعه تاسو ته معلومه ده. زما عزتمند دغه تواضع، دغه عاجزي دا په ډېرو څیزونو باندې پیدا کیږي. یو په دې کې خدمت دی چې کله په انسان کې د خدمت ماده وي، د خپل ځان خدمت او د بل خدمت، په دې کې په سړي کې عاجزي راځي او تواضع پکې راځي. او چې په کوم یو انسان کې دا ماده وي چې دی د بل خدمت وکړي، دومره دی د شیطان او د نفس د جال نه او د هغې د چالونه دی لرې وي او الله پاک محفوظ ساتي. او نفس دومره ټپیږي او کمزوری کېږي او مغلوبه کېږي. او چې څومره په انسان کې لویي تکبر دا پیدا کېږي، دومره نفس غټېږي او د نفس په ده باندې بیا غلبه حاصله شي. بیا ټولې واګې د نفس په لاس کې ورکړي چې کوم طرف ته هغه بیا یا په لدیزي روان وي. او نفس انسان خیر ته نه بیایي. نفس ویل کېږي هغه څیز ته چې ستا دننه په بدن کې پروت دی او تا دی په ګناه باندې اماده کوي او په غلطو کارونو دی تیاروي، ته ستا نفس وایي. زما عزتمندو دغه خدمت دغه نفس کمزوری کوي او نفس مغلوبه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مونږ ته دغه تعلیم را کړی دی او صحابه په هغې کې د دې خبرې ماده چولې پیدا کړې ده. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل خوږ پیغمبر په باره کې د هر چا غټې غټې خبرې یادي او تاسو به دا اورېدلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل کارونه په خپله کول او خپل کور کې بدن نه د هغې معمول سو. حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین نه یو کس تپوس کوي تابعي چې ام المؤمنین پیغمبر علیه السلام به کور ته رادننه شو نو کور به بیا وخت څنګه تېرولو؟ هغه ورته وایي چې هغه ستاسو په شان یو بشر و انسان او لکه څنګه چې سړی خپل ضروریات هغه پوره کوي او په کور کې کله لاس ښکته کي یو کار دپاره او د کور د خلکو سره امداد او تعاونو کې دا به کول، تر دې چې پیغمبر علیه السلام به لنګه ګډه او بیزه ده په خپله باندې لشله، د هغې نه به پی په خپله رایستل او کله به جامې مثلا اوشلې دي چېرته به هغې ته پیوند لګولو یا به ګنډلو یو دوه ټکه به ورکول نو هغه به یې په خپله کول. او کله به پیزار اوشلېدو نو هغه پیزار به یې په خپله ګنډلو. او کله به خپلې کپړې کتې چې ماته ته د چا نه سپږه نه راختي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله په طبیعت کې نظافت او صفایي ډېره زیاته وه او په صفا کپړو باندې دغه شی د ورایه بیا ښکاري. نو دا ټول کارونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کول. په یو موقع باندې په سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه دي، مشهوره واقعه ده. او صحابو په یو ځای کې پړاو واچولو، پیغمبر علیه السلام هم د پخلی انتظام کېدو کارونه په خپله کې تقسیم کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وفرمایل د خپلو ملګرو خدمت اعلان کې خاتم الرسل او افضل البشر او د ټولو انبیاء کرامو سردار او په خپل لاس باندې کار کوي، دا هغه تواضع وه. پیغمبر علیه السلام د غزوه خندق په موقع لکه څنګه چې نورو صحابو خندق کنستو او کارونه یې کول، پیغمبر علیه السلام کار کولو. یو صحابي رالو او هغه شکایت وکړو چې یا رسول الله د لوږې نه مې حالت ډېر زیات خراب دی. او په عربو کې دا دستور چې کله به ډېر زیات وږی شو، ډېر زیات هغسې لوږه خو مونږ لیدلې نه ده چې ډېر به وږي شول نو بیا به یې خېټې پورې کاڼي تړل. نو یو صحابي رالو، هغه د خپل صادر پورتنی کمیس دا پورته کوي چې یا رسول الله خېټې پورې مې کاڼې تړلی دی لوږې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د تسلی دپاره ورته کمیس مبارک پورته کو. نو پیغمبر علیه السلام خېټې پورې د یو په ځای دوه کاڼي تړلي. دا هغه تواضع او عاجزي چې د کوم تعلیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته راکړی په مونږ کې دا شی نن سبا نشته، مفقود دی. او د دې نقصان دا دی چې په معاشره کې انتشار تفرق وي. هر یو پورتنی کس که هغه افسر دی که هغه هر یو چې دی خپل لاندې کس ته چې کوم دی نو په سپک نظر ګوري، هغه سړی نه ګڼي. او هر یو لاندې کس چې کوم دی نو هغه بل ته ټیټېږي. او دا تواضع نه ده، دا تملق دی چې دا په شریعت کې مضموم دی. د دې وجې نه چې دا سړی ما ته دنیایي نقصان راونه رسوي. که چېرې دا شی نه وی
نو بیا به هغه زمانه چې کوم د حضرت عمر رضی الله عنه د صحابه وه چې هغوی به کله څه خبره کوله نو بیا هغه به حق وینا وه نو داسې به معنی نه ګرځېدو چې یاره دا سړی به زما په دې خبره باندې بد وګڼي. عرض مې دا کولو چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې پخپله او په صحابه کرامو کې پخپله تواضع وه او دغه شی په امت کې بیا په اسلافو کې او نیکانو خلکو کې راغلی دی رستو. زمونږ په اکابرینو کې په هندوستان کې یو عالم تیر شوی دی. د دې تواضع د عاجزۍ او د خدمت ډیر زیات اثر وي. کله په ډېرې وینا باندې یو کار نه کیږي او سړی واز و نصیحت نه قبلی لکه څنګه چې په عملی کار باندې او په دغه عاجزۍ او تواضع باندې یو سړی متاثر کی. د صحابو اوږده بیانات نو د هغوی ډېرې خبرې نه وې د هغوی د خولې چالاکي نه وه هغوی کې تکلفات نو خو چې کله به یو صحابي یا د صحابو جمع او پنډه چا ولیده په هغوی به نظر پرېوت او لږ به هغوی سره نږدې شول نو د هغوی نه متاثره کېدل. وجه څه وه؟ هغوی په عملي ژوند کې قدم ایښی و. نو دغه د هندوستان یو عالم دی یو بزرګ دی زمونږ په اسلافو کې اکابرینو کې دی. په هندوستان کې په ریل ګاډي کې په اور ګاډي کې سفر کولو په ګاډي کې د سره په سیټ باندې یو هندو ناست دی. ګاډی روان دی دغه هندو ته د قضای حاجت ضرورت پیښ شو د بیت الخلا او د ټټۍ د استعمال. هلته نه په دې خیال باندې راپاسېدو په روان ګاډي کې په ګاډي کې دا څیزونه وي او چې کله ټټۍ ته رالو بیت الخلا ته نو ویې کتل هغه داسې سخا او ګنده پرته وه په هغې کې د ناستې شان نو. دا هندو واپس لاړو او بیا خپل سیټ باندې لاړو کېناست. دغه مولانا صاحب چې کله دی وکتو پوه شو باندې هغه چې دی خو د رفع ضرورت دپاره تلی و او دی واپس دغسې رالو. هغه نه تپوس کوي ولې چې ته خو زر رالې؟ هغه هندو ورته وایي چې هلته هغه ټټۍ ډېره زیاته سخا ده او هغې کې د دننه کېدو شان نشته. دی وایي چې ښه. لږ ساعت پس دغه مولانا صاحب په خپله باندې پورته شو او هغه ټټۍ ته لاړو دروازې ځان پسې بند که اوبه په هغې کې وې او اوبه یې را پرېښوې د لوښې ډکولو او په هغې ټټۍ کې اړول په خپله باندې هغه ټټۍ ټوله صفا کړه چې څومره ځای ګنده وه هغه ټولې صفا کړو. اوبه الله جل شانو د تطهیر دپاره د پاکیت دپاره پیدا کړي دا پاکي. هغه دا مناسب نه ګڼل هغه هندو چې دا د بل چا ګندګي به زه خپله څنګه صفا کوم. او دغه مولانا صاحب چې کوم دی نو ده په خپله باندې هغه ځای ټول صفا کړو او چې صفا یې کړو بیا یې ورلرې کړو بیا خپل ځان ښه صفا کړو لاس یې پاک کړ بیا رالو. سړی چې استنجا کوي خپل ځان په خپله صفا کوي. بیا رالو په سیټ باندې کېناستو نو هغه هندو ته وایي چې زه خوستلی وم هغه صفا پرته ده هغه ټټۍ. هغه هندو ورته وایي چې ښه. هغه زر پاسېدو هغه ته ضرورت و چې رالو ویې کتل هغه بلکل صفا لکه د ښیښې په شان پرته ده. هغه هندو خپل ضرورت رفع کو خو ډېر زیات متاثر شو پوه شو چې دا په خپله باندې ده صفا کړي. دومره متاثر شو چې د هغه هندو بیا خپله دا بیان دی د خپل سټیشن نه یو سټیشن مخکې کوز شو هغه او دې مولانا صاحب څخه بیا په سیټ باندې کېناست ویې زه بیا واپس لا نړم ځکه ما وی که ده سره کېنم نو هسې نه چې زه مسلمان شم. دا پته نه لګي چې بیا وروسته مسلمان شوی دی که نه خو د دې یرې نه زه لا نړم چې ما باندې د هغه دومره اثر شوی و چې قریب وه چې زه هغه څخه تللی نه زه مسلمان شوی دی. دا د څه وجه وه؟ نه ورته هغه دعوت ورکړی چې ته مسلمان شه نه ورته هغه اوږده بیانونه کړي د عملي ژوند او تواضع او خپل ځان لاندې ګڼل او خدمت دا شی و. زمونږ په اکابرینو کې راځي مولانا بن نوري رحمه الله نوم به تاسو اورېدلی د خپل استادانو نه مو اورېدلي د هغوی په ژوند باندې خو د دې خبرې پته نه لګېده. او کله چې هغوی وفات شول نو بیا به استادانو دا خبرې کولې د هغوی باره کې چې د شپې تهجد ته به کله راپاسېدو مولانا محمد یوسف بن نوري رحمه الله چې په کراچۍ کې غټه مدرسه ده او د هغې باني اوس وفات شوي د شپې چې به راپاسېدو نو بیا به د طالبانو په لیټرینو باندې ګرځېدو. طالبانو
او لوښی به ورسره او پټ، او ځان به خپل داسې جوړ کړو، هیئت به داسې جوړ کړو چې چا وپېژندو نه چې دا څوک دی. لباس او خپل پټکۍ او خپله حلیه هغه به بدله کړي او بوزۍ به یې والي، او چې کوم به یې ګنده لیدو نو هغه به یې صفا کولو. دا یې د شپې خپل معمول و. دا ولې؟ دې کې د نورو خلکو خو دغه عرضي او سرسریفې دی، او په دې کې د انسان شو دی بیا ته دی په ګناه باندې تا نه آماده کوي او نشي تیارولی، او چې بیا د ده نه څه کار اخلي چې په کله په خپل ګریف کې والو نو بیا دی هغه کار کوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمند نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سړی دا ونه وایي چې دا داسې دی دا داسې دی. او دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې یو دوه صحابه ولیدل چې د هغوی په خپله کې په دې باندې بحث و چې فلانکی پیغمبر افضل دی او دا زمونږ پیغمبر افضل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې بد وګڼل، وایي داسې مه کوئ. طالبانو د ګنګوهي رحمه الله نه تپوس وکړو چې صاحب دا خو د قرآن پاک نه ښکاره ده او ثابته ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. الله جل شانه بعضې رسول ته په بعضې باندې فضیلت ورکړی دی، او بعضې داسې دي چې د هغوی درجات یې اوچت کړي دي. نو د هغې نه مراد وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مفسرین فرمایي چې په ټولو پیغمبرانو باندې د هغوی درجه اوچته ده. نو د قرآن کریم نه دا ثابته ده چې زموږ پیغمبر په ټولو انبیاء کرامو باندې غوره دی او د ټولو نه افضل دی. بیا څنګه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ما ته په چا باندې فضیلت مه راکوئ. او بل په خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې په ورځ د قیامت باندې به شفاعت کبرا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي. د خپل امت په باره کې خصوصي شفاعت او د ټولو خلکو په باره کې به شفاعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او ړومبې د جنت دروازه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ټکۍ ولرې کېږي، او لواء الحمد په ورځ د قیامت باندې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفارت سره به الله جل شانه د خلکو سره حساب کتاب شروع کوي. اسې به خلک په هر یو سړی په خپلو خولو کې عذاب کې ډوب وي د عمل مطابق. نو دا افضلیت خو ټول ثابت دی. نو دې حدیث کې د دې حدیث مبارک مطلب څه دی؟ مولانا ګنگوهي رحمه الله ورته وفرمایل چې کوم سړی څومره د الله جل شانه په نږدې باندې معظم وي او غټ وي او لوی وي، نو دومره هغه خپل ځان د نورو خلکو نه لاندې ګڼي. د هغه وینا دا وي. دغه یو ټکی یې وکړو. طالبان وایي چې زمونږ په سمجھ کې رانلو موږ پې باندې پوه نه شو. بیا مولانا ګنگوهي رحمه الله طالبانو ته ووایي چې تاسو ته چې زه یو خبره وکړم نو زما خبره تاسو منئ؟ ورته ویې چې یو. تپوس وکړو چې تاسو ما څنګه ګڼئ د خپل مقابله کې؟ وي موږ تا غوره ګڼو ځکه چې یو استاذ او شیخ او حدیث یې ورته وی او ډېر لوی بزرګ و. بیا یې ورته وفرمایل که ما یو خبره تاسو ته وکړو په هغې باندې ما قسم وخوړو نو بیا به سي هغه به تاسو منئ؟ نو طالبان ورته وایي چې په دې کې څه شک دی چې قسم تاسو وخورئ بیا خو په هغې کې د دروغو بلکل شیبه او احتمال هم نه وي. نو مولانا ګنگوهي رحمه الله ورته فرمایي چې والله بالله په خدای مې قسم وي چې په تاسو کې هر یو کس زه د خپل ځان نه یو زر ځله سیوا افضل او غوره ګڼم، او زه تاسو ټولو کې د هر یو کس نه خپل ځان زر والې لاندې ګڼم. دی اووې طالبان په چغو شول، په جړا شول، او دی اووتو بار. او بیا چې کله سهار رالو نو بیا یې ورته وی چې څنګه پرونۍ خبره مو په مزغو کې کېناسته وی چې یو. نو دې ته تواضع او خپل ځان لاندې ګڼل ویلی کېږي. نن سبا چې څومره خرابۍ دي هغه د دې څیز نه پیدا کېږي چې په انسان کې تکبر او لویي پیدا شي. طالبانو ته خپلو طالبانو ته خصوصا دا عرض کوم او ویم چې په ځان کې تواضع او عاجزي پیدا کړي. او د دې دا لنډ او مختصر لار چې کوم دی نو دا ده چې د خدمت ماده په سړي کې پیدا شي. خپل ځای مثلا جارو کول، د خپل کمرې صفایي کول، د خپل بیت الخلا، د خپل لیټرین، د خپل برنډې، هر یو کار په خپله باندې کول او چې څومره د وس رسیږي نو د بل کار هم هغه دپاره کول. یو سړی دی هغه ته د اوبو ضرورت دی، هغه ته اوبه راوړل. هغه ته د بل یو څه ضرورت دی، د هغه سره امداد کول، د بل سره منډه تړل وال. او حدیث مبارک کې دا هم راځي
الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله جل شانه د بنده امداد کوي او دغه ضروریات پوره کوي تر څو چې دغه بنده د بل مؤمن مسلمان رور ضروریات او د هغه حاجات پوره کولو کې لګیا دی. نو الله جل شانه دې زمونږ تواضع او عاجزي نصیب کړي او په الله پاک دې مونږ الله جل شانه دې په مونږ ټولو کې د خدمت ماده پیدا کړي. دعا غواړم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. یو حدیث مبارک کی راضی چې الله پاک کله جنت تیار کو نو بیا حضرت جبریل علیہ السلام ته فرمایل چې جبریل ما جنت تیار کو او لاړ شته دا جنت وګوره چې دا جنت څنګه دی. جبریل علیہ السلام رالو او جنت ته چې کله وکتل او په جنت کې الله جل شانه د خپلو نیکانو بندگانو لپاره کوم نعمتونه یې هغه یې ولیدل. نو جبریل علیہ السلام الله جل شانه ته وایي چې یا الله دا جنت خو تا داسې جوړ کړی دی چې کوم یو سړی د جنت هغه نعمتونه او د جنت په باره کې واوري نو دی به بغیر د داخلېدو نه پاتې کېږي، جنت ته به داخلېږي. دی به د هغې د حصول او د هغې د حاصلولو کوشش کوي. د ده به دا کوشش وي چې دغه انعامات او دغه راحتونه او دغه مزې ما حاصل کړي. حدیث مبارک کې راځي چې بیا الله جل شانه دغه جنت پټ کو او پاغې باندې شپول او یو صادر واچولو د څه شي؟ د مصائبو، د مشکلاتو، عبادات. دې په لګورئ، شاته مه ګورئ. مختلفه چې انسان په باندې ستړی کېږي او مالی صدقات د هغې یو صادر په جنت باندې وغوړولو. بیا جبریل علیہ السلام ته ووایي چې اوس بیا لاړ شه او وګوره. جبریل علیہ السلام چې راله وویې کتل نو په جنت باندې داسې شپول پروت دی چې په هغې کې د نفس قرباني ده، د ځان قرباني ده، د مال قربانی ده، وخت په هغې کې خپل لګول دي، خواهشات قربانول دي، په خپل نفس باندې خپې کېښودل دي، په دنیا کې مصائب او تکالیف راتلل دي، ازمیښتونه او ابتلاګانې راتلل دي. دا مختلف څیزونه د دې یو صادر او یو شپول په جنت باندې غوړېدلی او جنت په هغې کې پټ دی. بیا رالو وایي چې یا الله اوس خو جنت ته داخلېدل مشکل دی، ځکه چې دغه قرباني او دغه مصائب او دا مشکلات او دا تکالیف او دا خواهشات قربانول دا د هر چا د وس خبره نه ده. بیا الله جل شانه ورته وفرمایل چې ما دوزخ جوړ کړی د نافرمانو لپاره، ته لاړ شه دوزخ وګوره. دوزخ چې کله جبریل علیہ السلام وکتو او په هغې کې کوم اورونه بلیدل او په هغې کې کوم عذابونه او سختۍ وې هغه یې ولیدې. نو وایي چې یا الله دا دوزخ کو تا په دې شکل باندې او په دې انداز باندې جوړ کړی دی چې کوم یو سړی هم د دوزخ دا مصایب واوري چې هغه په قرآن پاک کې هم ذکر دي او په احادیثو کې هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شته او دا ټول د ویلو څیزونه دي.
خصوصا طالبانو ته زه عرض کوم کتابونه چې په هغې کې د جنت احادیث راغونډ دي، د احادیثو په کتابونو کې ټولو کې تقریبا شته، چې کوم کې تاسو ته سهولت وي جنت کې الله جل شانو سیخي دا ووایي، او په دوزخ کې الله جل شانو کوم قسم ته عذابونه پراته دي دا ولولئ. دا د پاره چې په دنیا کې سړی ووایي دا نفس خو تکلیف نشي برداشت کولی، دته چې ووایي چې دا کار دی وکړو دا عذابونه به در باندې راځي او دا سختۍ دي، دې ځای ته به ځې نو دی بیا یریږي رستو کېږي د هغه کار کولو. نو دا ډیر مفید دی او مؤثر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو یو ذخیره په دې کې ده، جنت په باره کې، د جنت خوراکونه، د جنت استوګنه، د جنت لباس، د جنت وخت، د جنت هغه مزې او خوندونه موږ سره وخت نشته چې وی وایو، او د دوزخ هغه عذابونه، د دوزخ طبقې، د دوزخ سختۍ، د دوزخ اور څنګه دی، په هغې کې مصایب او تکالیف څنګه دي، دا ټول د ویلو څیزونه دي. بیا چې کله جبریل علیه السلام دا وکتل نو وایي چې یا الله دا دوزخ خو په دې شکل باندې تا جوړ کړی دی چې کوم یو سړی د دوزخ دا څیزونه واوري نو دی به دوزخ ته نه ځي، د دوزخ نه به ځان بچ کوي، ځکه چې دا څوک برداشت کولی شي دا سختۍ. بیا الله جل شانه دغه دوزخ دا پټ کو په څه باندې؟ په دې باندې یو څادر وغوړولو، د انسان نفسانی خواهشات، ارمانونه، تمناګانې، ارزوګانې چې کوم د سړي په زړه کې راپورته کېږي، مختلف قسم خواهشات د انسان په زړه کې راپورته کېږي، د نشو خواهش، د زنا لذت او خوند د هغې خواهش، د حرام مال د حاصلولو خواهش، د فلم بینۍ خواهش، د سترګو تلذذ چې په کومو معصیات او ګناهونو باندې حاصلیږي دا د نفس یو خواهش دی، غوږونه چې کوم قسم اوازونه اوري او په هغې کې دته خوند او مزه محسوسیږي غوږونو ته دا یو خواهش دی، خوراک چې په کومو څیزونو کې حاصلیږي او دا څیز حرام او ناجایز دی د هغې خوړل دا یو خواهش نفس دی، په سترګو باندې چې کوم یو څیز ویني او سړي ته لذت او فرح او سرور حاصلیږي او نفس پې خوشحالیږي دا یو خواهش دی. دا خواهشات د دې یو صادر حدیث مبارک کې راځي چې الله جل شانو په دې دوزخ باندې واچول، او چې کله یې په دې کې دوزخ پټ کو بیا جبریل علیه السلام ته وفرمایل چې دوکه اوس لاړ شه، اوس دوزخ وګوره. چې کله بیا دوزخ وکتو جبریل علیه السلام وایي چې یا الله اوس خو مشکل ده چې د دوزخ نه یو سړی چې دې ته وګوري دې خواهشاتو ته نور یو په دې کې انخلي، لکه څنګه چې ماشومان چرچڼې ته په کړکۍ کې د غنمو دانه، د جوارو دانه، د اوربشو دانه کېږي او نوره یې پټه کړي وي او دغه مرغۍ یو چرچه رڼا شي په هغې دانه باندې ټونګه ولګوي پکې راګیره شي، یا مئی ته یې په کونډه کې په دام کې اوړه ایښي دي، یا بل یو شی ورته اچولی د هغه د خوراک او په هغې باندې هغه رالو پکې ونښتو. دغسې چې کوم خلک خواهشاتو پسې ځي او د خپل خواهش اتباع کوي او په هغې پسې روان وي او هغې لیوني کړي وي نو دا خلک به په دې کې انخلي اوس او د دې نه بچ کېدل ډېره ګرانه ده. دا حدیث مبارک ته عرض مې دا کولو چې زما عزتمندو دا دنیا کې چې الله جل شانه مونږ او تاسو ته کوم ژوند درکړی دی زندگی، او په دې باندې د جنت ته دخول دا مرتب کړی دی الله پاک په دې ژوند د دنیا باندې. دلته څه اعمال کولی او یو قسم ته ژوند تیرولی چې بیا سړی د دې جنت ته داخلېدو مستحق ګرځي، خو په دې کې انسان به خپل خواهشات قربانوي. په زړه کې چې د انسان کوم خواهش او کوم ارمان راپورته کېږي په هغې باندې به پل کې د خپه هغه به دباوې، هغه به لاندې راولې، هغه مغلوب کې بیا به جنت ته ځي. دغه څادر پې باندې دی او د دغه شپول نه به پورې وځي، لکه څنګه تاسو به کتلی وي په کلو کې زمیندار چې کوم پټی د آبادۍ سره ډېر نږدې
نو دا غیر غیر چاپېرې د غنو شپول ایښي او کوم یو سړی دغه پټي ته دننه کېدل غواړي نو هغه شپول باندې به پورې وځي په هغې به خپه کېدې هله به هغه ځای ته ځي نو د دوزخ نه غیر چاپېر دغه مصایب او تکالیف دي او د جنت د دوزخ نه غیر چاپېر دا خواهشات دي او د جنت نه غیر چاپېر مصائب دي او تکالیف دي د دې دواړو شپولونه پورې وتلي که جنت ته سړی تلل غواړي خو بیا مصائب او تکالیف دا په دنیا کې تیرې او که چېرې دغه خواهشاتو باندې عمل کې نو دې نه اخوا بیا دوزخ دی الله جل شانه که چېرې دا دوزخ او جنت دغسې څرګند په دنیا کې موږ ته مخې ته ایښی وی بیا خو به هر یو سړی د دې نه بچ کېدو او بیا د الله جل شانه د حکمت دا تقاضا نه وه هغه دا غواړي چې کوم یو سړی عقلمند دی هوښیار دی او دی په سترګو باندې نه ویني خو دی ځان بچ کوي تاسو وګورئ دا دستور دی د دنیا چې یو ظاهري نفع ده هغه ډېره نږدې ده او په دې پسې بیا مصیبت او تکلیف را روان دی هغه د همیشه تکلیف دی ابدي دی دایمي دی او هغه ډېر دی هغه تکلیف د دې ظاهري او نږدې لږې نفع دپاره سړی د ابدي تکلیف او مصیبت نه اجتناب کوي یو څیز دی مثلا د خوراک شی دی او هغه خوند کوي د هغې خوړل خو چې کله تا وخوړو هغه تا ته نقصان در کوي او خېټې ته او کلمو ته دې لاړو نو ته د هغې سره په وجه باندې بیا مرې او د هلاکت خطره ده د هغې نه سړی اجتناب کوي هغه شی نه خوري دغه ظاهري لذت او خوند دا پرېږدي او دې پسې چې کوم همیشه او مضبوط او کلک تکلیف دی د هغې نه اجتناب کوي او ځان ساتي او دا د عقلمند او هوښیار سړي کار دی دغه وجه ده چې ماشومان په کور کې تاسو ګورئ ماشوم چې په کور کې ډېر وړوکی کله ایله دی خړپوسې کوي او دی اور ویني نو په نظر کې خو هغه اور خشته ښکاري یا په انغري کې انګار پراتی دغه انګار د سوروالي د وجې نه دته مزه ورکوي خوند دته دا پته نشته دی چې دې انګار ته سړی لاس کړي نو بیا دی سوځي او دې پسې مصیبت او تکلیف هم شته او دی هغه انغري ته لاړ شي نږدې شي او هغې انګار ته لاس کړي نو دی وسوځي نو دا په سترګو باندې ښه ښکارېدل دا یو نږدې خواهش دی او ظاهري نفع ده خوند کوي ده دی وایي چې دې سیس ته مې لاس کې خو هغه خو دی ماشوم عقل یې کار نه کوي پوهېږي په دې باندې نه او چې کله دی نږدې شو نو هغه ورته نقصان ورکړي او لاس ورته وسوځوي حیواناتو کې هم دغسې دا سوچ نشته په ماشومانو کې لکه څنګه چې نه وي څاروی په لار باندې روان دی او پردي فصل نه چک ووالو او شوړی ته وواله دا سوچ نه کوي چې دا زما د مالک دی که د بل چا دی او د دې فصل خوړل ما دپاره څنګه دي دې پسې ما ته څه ضرر شته او که نه خو چې کله په هغې کې ورګډ شو د پټي مالک پې راشي نو بیا چې د هغه په لاس کې څه یي هغه یې په باندې په هغې رایښي او ټکوي یې وهي دغه ظاهري نفع اختیار کا سوچ نو عقل نو حیوان دی زناور دی پوهېږي نه او دې پسې چې کوم دی نو هغه زیات ضرر هغه دته میلاو شو دغه د دنیا چې څومره معصیات دي که دا دروغ دي که دا غیبت دی که دا چغلي ده که دا نظر بد دی یو داسې ځای ته کتل دي چې هلته کې ستا کتل نه دي جایز که دا سود خوراک دی حرام مال حاصلول لی حرام مال خوړل لی او غلط مجلس کې ناسته دی د غلطو خلکو سره تعلقات جوړول لی یو کس بے گناه قتلول لی د چا نه مال اخیستل لی دې کې یو ظاهري خوند او لذت لیکن دې پسې یو داسې مصیبت او تکلیف دی د انسان لپاره چې هغه ابدي دی او همیشه دی او د هغې ضرر ډېر عظیم دی او ډېر زیات دی هغه څه دی جهنم او دوزخ دغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته وګورئ الفاظ ډېر مختصر او دغه مفهوم که ستاسو په ذهن کې راوغلی وي دا پکې پروت دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار عقلمن او زیرک او ذهین سړی په دنیا کې هغه دی من دان نفسه
چې د خپل نفس سره محاسبه وکړو، سوچ یې وکړو چې تا څه وکړل، څه دې ونه کړل، دا کار د کولو که د کولو نو، دا کوم کار چې ته کې داسې کول په کار دی او که نه، د دې نقصان څه دی او فایده یې څه ده، دغه حساب ورسره وکړي د نفس سره. وعمل لما بعد الموت، او د مرګ نه پس چې کوم ژوند په ده باندې را روان دی د هغې دپاره عمل وکړي. دا ولې؟ دا هوښیار ځکه دی چې دی هغه ظاهري لذت چې هغه ظاهري دی د لږ وخت دپاره دی، د یو څو ساعاتو لمحاتو دپاره دی، د یو څو ورځو دپاره دی، هغه دی پرېږدي او دی هغه ابدي لذت چې کوم دی نو هغه حاصلوي. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، او کمقل بیوقوف سړی هغه دی چې کوم سړی خواهشاتو پسې روان شي، دروغ ووایه پکې خوند دی، غیبت پکې وکړه پردی وکړه پکې خوند دی، چغلي د چا په سر باندې وخوره، دوه کسانو جنګوه مزه کوي، حرام مال وخوره پکې یو لذت دی خوند دی، په دې سترګو باندې دا حرام سیز وګوره چې کتل ناروا دي ناجایز دي پکې یو لذت دی خوند دی، په دې غوږونو باندې دا ګانې او دا سندرې او داسې اوازونه واوره چې په هغې کې لذت او خوند دی. دې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه کس ته کمکل بیوقوف عاجز ویلی دي. او یو سړی چې دغه لذات او خواهشات ظاهري دا قربان کی، دې پسې عظیمه نفع را روانه ده، هغه حاصله کي، دا عقلمند دی. یو سړی بیماري، د یرقان د بیمار دپاره چرګه دا نه ده چې د زیړي مرض پې لګېدلی، دته حکیم او ډاکټر وایي چې دا مه خوره، که دا دې وخوړه نو کیدی شي چې ته د دې بیمارۍ نه بیا هلاک شي. دته هسې څوک ورکوي هدیه او تیار سالن د چرګې هغې ورته راوړو مخې ته یې کېښو، دی نه خوري. ولې؟ ځکه چې دغه خوراک کې ظاهري او لذت او خوند شته، لیکن دې پسې نقصان دی همیشه همیشه، او هغه نقصان څه دی؟ مړ کېدل دی او مرګ دی. نو دی هغه ظاهري خوند قربانوي او د هغې عظیم او غټ نقصان نه ځان بچ کوي، دغه عقلمند دی. او چې کوم یو سړی په بیماریو کې د پرهیز ورته حکیم ویلي، ډاکټر ورته ویلي دي، او دی د هغې څیزونو نه اجتناب نه کوي، او بعضې اشیا داسې دي چې هغه استعمال کوي، نو د هغې رنځورتیا سره او د هغې بیمارۍ سره داسې ضد وي چې څنګه یې وخوړه نو سړی هلاکېږي یا بیماري ته سیوا کېږي، او دا هغه وخوړل نقصان ورته ورسېدو نو دی کمقلتیا وکړه. زما عزتمندو د انسان دا نفس، دا الله جل شانه دا جنت او د انعامات او د خپل رضا او د آخرت د همیشه همیشه د مزو د ژوند دی په دې باندې مرتب کړی چې په دې دنیا کې انسان چې کوم دی نو قرباني وکړي، دا خپل خواهشات دا قربانه کول دي، او دې دپاره د همت ضرورت دی. یو سړی په ګناه کې مبتلا دی نو نفس ته خو خوند ورکوي، خو ته به دا نفس ته نه چې کوم دی نو ایسارې دی، ګناه ته به یې نه پرېږدي، او دغه قوت او همت هر یو انسان کې الله جل شانه اچولی دی، خو په کار راوستل غواړي. او دا چې څومره نیک مجلس ته سړی ځي نو دومره دا قوت مضبوطیږي او بیا نفس ایسارولی شي، او چې څومره د بدو خلکو په مجلس کې دی کینی نو دومره په نفس غالب کېږي او بیا د هغې ایسارول ګران دي. او چې په ابتدا کې دا نفس ایسار نه کو، نن به تا نه وړه ګناه وشي او بیا به سبا غټې ګناه ته تا دې وړاندې کړي، او بیا وروسته د دوی ایسارول ډېر زیات ګران دي. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي، تاسو ویلي دي طالبانو چې کله اوبه د ځمکې نه راوځي د چینې په شکل کې، او چې څنګه په ابتدا کې هغې سړي کوال اساس کې ترې راووتو، دغه وخت کې په هغې کې یو میخ نه باسه نو هغه اوبه بندې شي، او چې کله دې په ابتدا کې دا بنده نه که، دا چینه بیا ورو ورو زیاتېږي نو هغه اوبه به دومره جمع شي، هغې نه به یو لوی حوض او تالاب جوړ شي ډنډ، او بیا پاتې باندې سور شه نو هم ته چې کوم دی نو د هغې نه نشي پورې وتی، د هغې بلې غاړې ته نشي تللی. دغسې انسان چې کله دا خپل نفس د وړو وړو ګناهونو نه بچ کوي نو دنه بیا غټه ګناه صادریږي او دی په هغه باندې بیا ضبط او کنټرول نه وي حاصل. ماشوم چې کله مور د پیو نه خلاصوي، چې کله د 2 کالو شو او دا وایي چې بس اوس دی خوراک شروع کړي، نو دی چې کله خلاصوي نو یو څو ورځې شپې په باندې په تکلیف تېرېږي په مور باندې، هغه چغې وباسي، جاړي، په دې باندې خوب چې کوم دی نو د شپې آرام شي، او بیا پاسي، کله ورسره څه کوي کله څه کوي، غپۍ غواړي دا ورته نه ورکوي. که چېرې دغه وخت کې دغه زنانه او دا مور د دې ماشوم دا وایي چې دا څه مصیبت دی په ما باندې، خوب ټول دغه کو خراب کو، پرېږده پۍ به ورته ورکوم، نو دی به غټ سړی شي، لوی سنډا به شي، دی به د پیو نه بیا وړي نه. دا ولې؟
ځکه چې هغه ابتدا کې چې کوم تا ته څه کول پکار و همت هغې نه یې کار وانغښتو د هغه د جړا او فریاد ته مور نه ګوري او هغه د پیو نه خلاصوي تا کې دروغ دي او غیبت دی او چغلی ده او فضول گپ شپ دی او خبرې اترې دي او مثلا سینما بینی ده فلم بینی ده او په غوږونو باندې خراب اوازونه اورېدل دي او ګانې بجانې د دې شوق دی دا قدم به یو ځل د نفس پر سټ باندې کېدی دی به چغې وباسي دی به جاړي دی به واویلا کوي دی به ما پرېږدې ځای ته او ته به یې په ابتدا کې نه پرېږدي او چې کله د نن ورسره یو ورځ داسې وکړل بیا دې وکړل بیا دې وکړل بیا به ورو د زور ختم شي او یو وخت به داسې راشي چې بیا به سر په لیکه باندې ایښی چې صرف باندې کښېنو هغه به تا سر مني الله جل شانه دې موږ د معصیاتو نه بچ کړي او الله پاک دې موږ ته د نیکیو توفیق راکړي. واخر دعوانا